نن په باجوړ کې راته یو کس وینا وکړه ویل پرون چې په باندې 3 بجې د واقع کې د مولانا خانزیب صاحب هسپتال ته د 11 تابوکونه رالل. موږ تپوس وکړو چې تابوکونه څه د لپاره رالل. کسان ویل چې دا په کاریږي ورال 10 تابوکونه رال باجوړ ښار هسپتال ته. ول لږ ساعت په راځي چې د مولانا خانزیب صاحب او دغه د ملګرو سره هسپتال ته راغسته. نو دې ریاست ته د هر شي دومره مخکې نه پاته وي که چرته د دنیا ورانیږي او پاکستان د دنیا په مخ موجود وي، دنیا په مخ پاکستان موجود وي او قیامت نازلیږي، نو دیو ته به کاپر زامنو ته دیو ته به 3 ګنټې مخکې او 6 ګنټې مخکې پاته لګېدلې چې قیامت راځي او کپنونه ورته ګران کوي. دې پاکستان ادارو ته دومره د مخکې نه پاته. ملک لیاقت ملګری په ایمرجنسي کې زموږ یو ملګری و، هغه پکې نرس وکړه چې شی دی، هغه پکې ویل ملک لیاقت چې کوم و ویل هغه ویشتی شوی نه و او له هغې نه نیمه ګنټه مخکې ویل ایمرجنسي ته کسان رال چې یاره ایمرجنسي حالت به جوړیږي او بیا نیمه ګنټه بعد ملک لیاقت یې راغستی و. او دا بې غیرته ملک لیاقت و چې کله ویشتی شو نو د دې ځای نه چې بادر خان او دې ځای دا خلک لاړه والته ول د امن غږ میدان کې چوت کو او هغه امن حالات به خدای پاک برابر کړه. او دغه بې غیرته نن او پارون اوده دی او هغه مولانا خانزیب په باره کې او د امن باجوړ په امن په باره کې د خص کوسه یوه خبره نه کوي.